السلام علیکم سوره ما وړونه وي د مو سید نجیب طرف نه تاسو ته سلام وي وړونو خپل څه کومې مو کاظمي چیریټي فاونډیشن ډونر دی د هغوی څخه څو خبرې کول غواړم پلیز تاسو چې دا ویډیو چې کومه دی لږ اخري پورې واکسئ څو خبرې دي ډېرې ضروري او زما که هغه تاسو ته ورسیږي دویمه خبره ده پلیز دا چوکا ایمو کورم ایجنسی والا کو مرګلی دي زه دا ویډیو کسي لږ خپلو مرګلو سره شیر کوئ زما که زیات د خلکو ته دا ویډیو ورسیږي قدرمن وړونو تاسو به د سکرین مو سره د یوې زاړې مور ویډیو کسوئ دا مورکه چې کومه دی دینه مو تقریبا آی تھنک لاس میاشتې مخکې یوه ویډیو کړې وه زه هغه کور ته راغلی وم تاسو به د سکرین هغې کور عکسوئ دغې مرکې ته زه راغلی وم دې کور کې خدای نه سوا نوره هېڅوکا نشته نه بیا څه کله مو ویډیو اپلوډ کړي وه مو څخه خپلو مرګلو دې مور دپاره چې کوم ډونیشن و هغه دې ته میلاو شوی و 60,000 روپۍ مې یو ورته ویر کړي وې همداسې 35,000 روپۍ مې بیا ویر کړي وې دا اوس بیماره وه تقریبا 2 هفتې مخکې نو تاسو ته ښه پاتې چې موږ پالیسي بدله کړې دی چې مثال څومره ډونیشن راځي او هغه نه څه پاتې شي بیا به نورو غریبانو نه داسې بیمارانو نه تقسیموو او دا مور مو بیا راوستې پېښور ته شکر الحمدلله بیا علاج یې وشولو دغې ویډیو کې زه څوری مو ډونر دي که نه هغوی ته زه دا میسیج ورکوم چې وړونو موږ سره ډېر زیات کسان شولو لکه تاسې به د وال ویډیو وکسئ دا یو د زړه بیمار دی ښه روغ دی مار وختی و چیک اپ یې شوی و دې غریب ته چې کوم ډونیشن راغلی و ډونیشن کې مو مکمل دي د چیک اپ میک اپ وکړلو نو اوس شعیب علي چې کوم دی یو غریب انسان دی مطلب خپل حیثیت په مطابق هغه خپل ځان چې څومره علاج کوه شو هغه یې وکړلو و موږ ته چې کوم ډونیشن راغلی و موږ راوستی و موږ علاج ورته وکړو اوس دوباره چیک اپ ته درځي وړونو موږ سره پیسې نشته چې هغه غریب دوباره چیک اپ ته راولو دې نه علاوه د بله ویډیو به تاسې کسوئ دا یو معصوم بچی چې دا ذهني خراب و کومه ډل ایمو خونې ته راغلی و کومه ډل هغه ویډیو به تاسې سکرین یې کسوئ چې مطلب ایمو خونې نه شړت شو مور ته ګوډې ته ووتلو بیا څه کله مو اسلام آباد ته راوغوښتلو اسلام آباد کې کوم حالات دي هغه به تاسې کسه خپله کسوئ چې شکر الحمدلله علاج سه هغه څه چینجز وکې راغلي دي نه دا څو منده مخکې ما ته هغه ورور ټلیفون راکړی و چې کوم مو سره کنټیکټ کړی و چې یاره پیره مطلب مو سره هغه میډیسن ختم شوي دي دوباره چیک بیا غوښتي یو مطلب ته مو سره لږ امداد وکړه نو وړونو دې لپاره مو سره څه ډونیشن نشته دی چې مثال زه دا بیا راوغواړم زه دې ته چیک اپ وکړم او همدې نه علاوه وړونو د بله ویډیو به کسوئ محمد حسین چې ملیخیلو سره تعلق لرل دا ما وغوښتلو پېښور کې ښکلی روغ چیک اپ وشولو بیمارۍ هر څه معلومه شوله نو دې ته اوس بیا تکلیف دی دوباره غوښتی دی چیک اپ دپاره دې سه موږ مثال پیسې نشته دي همداسې د بل دی د سکرین یې به ویډیو کسوئ چې دې لپاره ما تقریبا د 4 ویډیو آی تھنک ما وکړلې ښځه بیماره وه شکر الحمدلله صحت کارډ نه دې ته ښکلی لوغ اپریشن وشولو خو اوس هغې غریب انفیکشن دی ویلي چې دروغ غټ اپریشن یې شوی دی انفیکشن وکې زیات دی بیماره دی هغه غریب مالته په رچنار کې ګلکوسونه ملکوسونه ورته لګوي خو هغې غریب حالات ډېر زیات خراب دي زیاته تبه ونې رسي اوس ما ته یې څه پیره ته موږ سره لږ مدد وکړه چې دوباره پېښور ته لاړ شو نو وړونو دې لپاره موږ سره څه پیسې نشته همداسې دنیا مثال ویډیو مو ته راغلي دي چې هغه اوسه پورې مو اپلوډ نه دي کړي او دې نه علاوه د سکرین نه به تاسې نوره 2 ویډیو کسئ چې ما ته خپل کلي نه راغلي دي هغوی غریبانو لپاره ما ویډیو کړي دي اوسه پورې موږ سره څه ډونیشن نه دی شوی نو ما دغې ویډیو مقصد صرف اور صرف خپلو کورمیوالو ته خپلو ډونر ته دا دی چې وړونو تاسې صرف اور صرف مو یوه ویډیو ما سپورټ کوئ چې یوه مریض دپاره تاسې موږ ته پیسې ورواستوئ بس بیا ډونیشن بند شي نو وړونو مو د کاظمي چیریټي فاونډیشن مطلب دا دی چې د څومره زیات غریبان مسکینان او بیا داسې بیماریو سره روبرو کسان دي که نه چې هغوی سره موږ مدد کوو موږ سره هیلپ کوو پلیز تاسې کاظمي چیریټي فاونډیشن ټایم بای ټایم سپورټ کوئ ما که څه داسې دا مطلب په دار بدر حالاتو کې مبتلا کسان دي که نه هغوی تاسې ته اسرا دی موږ ته اسرا دی پلیز تاسې نه څومره زیات کېږي موږ کاظمي چیریټي فاونډیشن سپورټ کوئ نه بس خدای ته به سوال وکړو چې ربه
ته دې موږ ورمجنسۍ چې څومره غریبان دي هغوی ته رحم وکړي و خاص کر څومره مو بهر مسافران وروڼه دي څه هغه د موسی کاظمي چیریټي فاونډیشن کې ټایم بای ټایم مدد کوي خدای هغوی داسې بیماریو او رنځوریو نه تکلیفونو ته په خپل حفظ امان کې وساتي نو زه امید لرم چې انشاءالله د کاظمي چیریټي فاونډیشن څومره مو مسافران وروڼه دي هغه به خروغ سپورټ کوي نو بس ډیره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ د محسن نجیب طرف نه تاسو ټول وروڼو ته ډېر ډېر سلام وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته